ګرنیټ کاکا راوسته وګوره ډېره مینه ورسره کوي ګرنیټ کاکا او دا ویښته والا ده جوړ کړي دي. ګرنیټ کاکا دا ویښته والا تاسو جوړ کړي دا والا زه جوړوم خو دې ته زه مه واړه کوه او دې یې واړه کړي هلکه دا مه واړه کوه دې نه ښه ښکلې چترۍ جوړېږي او دې یې واړه کړي او چې بیا ورسره ستاسو غوندې برېت هم پرېږدي. نو برېت هم ښه شی دی خو خیر بخار خال دله دا ویښته هم کافي دي خو لکه دا دی چې دې نورې پرې نه واړه کومه نه دې کې خو چې په موټرسایکل روان وي نو اماشي خو پکې ټولې دا دی هر څه پکې نښتې دي روزي هم ترې نه هر څه پکې نښتې نه روزي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دا یو موټرسایکل باندې یو ماشوم را روان دی چې یو خوا موټرسایکل هم نایاب دی هغه سکوټي ده چې کوم په چارجنګ باندې چلیږي بس دلته کې ودروه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ دا څونه وخت نه موټرسایکل چلی؟ بس دا به یو میاشت کېږي. یو میاشت کېږي. نو څنګه چلیدلی څنګه دي سہولت کې دي که نه زیات تاله چکر درکوي که نه؟ خو ښکلې مالې چکر راغی. په یو ځل چارج باندې څو کیلومتره به دې مزل؟ 36 کیلومتره مزل کوي. په یو ځل چارج کېدو به څو خرچه راځي؟ بس لږه راځي ډېره. تقریبا څونه به راځي؟ 20 روپۍ به راځي یو ځل چارج. دا وګورئ جي په یو ځل چارج کېدو باندې 20 روپۍ خرچه راځي او په 20 روپۍ چارج باندې که نه د 36 کیلومتر مزل کوي. نو تقریبا ډیره زیاته ښه خبره ده دا سکوټي چې چا روغ کړي دي نو کو دا کامیاب شو زمونږ په پاکستان کې او زمونږ خاص کر په خیبر پښتونخوا کې نو دا ډیره ښه خبره ده. یو خو دا د ټیلنټ خبره ده او دویم د دوی دا ویښته دي ډېر زیات ټیلنټي ویښته دي داسې ویښته ډېر زیات کمي نو د دوی نه به تپوس کوو چې دا ویښته دی دا په ماشین جوړ کړی او که نه قدرتي دي دا ویښته دې خپل دي که نه؟ او دا خپل دي شکر. دې کې ماشي خو نه روغ کېږي؟ نه نه دا ما خو واورېده وایي دې کې 2-3 ځناور روغ شوي دي حقیقت بس دا خو دې هسې ګپ لګوي. ګپ لګوي نه ویښته خو دا ډېر خطرناک دي که نه د دې منګس څنګه کوې ته؟ بس لامدې کوم نو بیا ګمنځ کوم. او تیل میل نه ورکوې؟ تیل کله نه کله ورکوم. کله نه کله. او اسکول له ځې؟ او ځمه سویم کې؟ شپږم کې یم. په دې موټرسایکل ځې؟ په دې موټرسایکل. نو دا درته فایده درکوي دا موټرسایکل؟ او خرابېږي خو نه؟ نه 3 هفتې 2 هفتې راله ښه کوي چې سکول ته ځم راځم. دا خو مونږ ګرنیټ کاکا پسې رالو او دلته کې څنګه ګرنیټ کاکا ستاسو سره دلته څنګه دی ښه دی که نه؟ شکر الحمدلله ډېر ښه دی. هغه درته ویښتو طریقه ښایي؟ دا هغه موټرسایکل دی چې کومه د 20 روپۍ خرچې باندې 36 کیلومتر لیکن 36 کیلومتره مزل کوي نو یو ښه شی دی او بهترین سفر دی. او دا څو کسان وړي؟ دا خو 3 ښه وي چې 3 کسان؟ او 3 دروغ به وایې غواړې؟ نه دروغ نه دا اوس 3 کسان ښه نو واړه پرې ناست وي که نه؟ غټ هم پکې نه چې کله پل چارج شي. اوس څومره چارج دی پکې؟ اوس خو پکې لږ دی. څو پرسنټ دی؟ بس 2% دی. نه د کې 4% راځي لیکن ښه جي اوس پکې 50% 36 کیلومتر ځي او چې پل کې کوم ځای پورې چې دا د اغشت کم ځای پورې تللی؟ بس زه ډېر لرې نه یم تللی ځکه لږ ځایونه پورې تللی. جی دا تاسو د دې سکوټي دا خبرې مو اورېدې او دی ماشوم خپله چلول هم دی دا ګرنیټ کاکا راوسته وګوره ډېره مینه ورسره کوي ګرنیټ کاکا او دا ویښته والا ده جوړ کړي دي. ګرنیټ کاکا دا ویښته والا تاسو جوړ کړي؟ دا والا زه جوړوم خو دې ته زه مه واړه کوه او دې یې واړه کړي هلکه دا مه واړه کوه دې نه ښه ښکلې چترۍ جوړېږي او دې یې واړه کړي. او چې بیا ورسره ستاسو غوندې برېت هم پرېږدي؟ نو برېت هم ښه شی دی خو خیر بخار خال دله دا ویښته هم کافي دي خو لکه دا دی چې دې نورې پرې نه واړه کومه نه دې کې خو چې په موټرسایکل روان وي نو اماشي خو پکې ټولې دا دی هر څه پکې نښتې دي روزي هم ترې نه هر څه پکې نښتې نه روزي دی. دا ستا خوښ دي دا ویښته؟ او خوښ. دا وګورئ جي دا تاسو له مونږ یو فني ویډیو هم وه مزاحیه هم وه دې کې خبره هم وه چې دا سکوټي فایدې څه دي دا تاسو وکتله چې تقریبا په یو ځل چارج باندې یا زیات نه زیات د 20 یا د 15 روپو چارجنګ باندې خرچه به دا کوي او دا تاسو له 36 کیلومتر نو دا ډېر ښه شی دی خو د دې دا ریټ معلومات کوو چې دا دوی په څو باندې اشته دا هم په څو باندې اشته؟ په 2 لکه. په 2 لکه نو 2 لکه روپۍ تقریبا ډېرې دي موږ دپاره که نه خو که دا دغه شان د کامیاب شو نو دا به ارزښت سره خپل ورور احتشام الحق ته اجازت ورکوي د الله په امان.